د قربانۍ د څاروي د څو ورځو نه مخکې ساتل او د هغه پالل دا بهتر دي او ثواب دی پکې. دارنګې د قربانۍ د څاروي ویښته کټ کول یا د هغه فیل وشل دا جائز نه دي، او که داسې چا وکړو د هغه ویښته یې کټ کړو یا یې پی ولوشل نو د هغې ویښتو د هغې فیو چې کوم قیمت دی د هغې صدقه کول دا واجب دي. نو په کار خو دا ده چې سړی د قربانۍ څاروی د مخکې نه والي چې په خپله لږې خصمانه وکړي، لږې وساتي. بعضې خلک وایي زه به د اختر په شپه باندې څاروی واخلم چې لږ ارزان راته پرېوځي. څومره ارزان برته پرېوځي؟ خو 1000-2000 روپۍ برته ارزان پرېوځي که نه. نو د دې نه مخکې واله چې په خپل لاس باندې د هغه خصمانه وکړي، هغوی ساتي، په دې کې ثواب دی. دویم دا د قربانۍ نه مخکې چوړکۍ ښه تېره کول دا پکار دي، او یو څاروی د بل څاروي په مخ کې نه ذبحه کول. کله چې څاروی حلالوي د هغې نه مخکې چاړه ښه تېره که حدیث مبارک کې راځي، او دغرنګې یو څاروی د بل څاروي په مخ کې باندې مه حلالوه. دارنګې چې کله څاروی د حلالو او د هغې دپاره د راتاوو نو کوشش وکړه چې دا د مخکې نه څاروی ته مخ په قبله باندې راتاو کړي، د مخکې نه څاروی مخ په قبله باندې راتاو شي او حلالې کړي. خو که چېرته څاروی مخ په قبله راتاو نه شو، زموږ د خلکو دومره تجربه نه وي، څاروی ته وران راتاو شو نو بیا پس د څاروي د راپرځولو د راتاوولو نه د هغه په ځمکه باندې مه راکاږه چې لکه زور کوې راوکاږئ قبلې ته یې مخ کوئ. اوس چې څنګه راپرېوتې دغه شانتې حلال کا. بیا څاروي ته تکلیف مه ورکوه چې دی راکاږي او مخ ورله قبلې ته کوي. دارنګې چې کله څاروی دا د حلال کو نو چې کله ښه یخ شي او خپې ټکول پرېږدي، یخ شو، پس د هغې نه دې سرمن وباسه. په سرمن وباسلو کې به تلوار نه کوي تر څو پورې چې څاروی یخ شوی لږ نه وي، ساتې پوره وتی نه وي. دارنګې د قربانۍ څاروی دا په خپله ذبحه کول بهتر دی، ثواب دی پکې. ستا قرباني د ښه دا ده چې په خپله باندې خپله قرباني حلاله کې، په دې کې ډېر زیات ثواب دی. ها که په خپله په حلاله باندې نه پوهېدلې نو بل څوک دې ذبحه وکړي، خو چې ته ورته حاضر یې بیا په خپله باندې حاضري دا ضرور پکار ده. دارنګې د قربانۍ نیت دا په زړه سره کافي دی، په زړه سره بس د قربانۍ نیت دغه وکړه، څه په خولې ویلو الفاظو ته ضرورت نشته دی، او د الله د حلالولو په وخت کې بسم الله الله اکبر دا وایه. دارنګې چې عذر نه وي، یو خو دا دی چې عذر وي انسان ته، نو د قربانۍ څاروی به په ښي لاس باندې حلالوي. دا سنت طریقه ده، په ښي لاس باندې ذبحه کول دا سنت طریقه ده. چې کله چوړکۍ دې په لاس کې راواغسته او څاروی دې حلالو، اول خو به دې چوړکۍ ښه تېره کړي، نو بیا ووایه بسم الله الله اکبر، دا به ووایه، او د څاروي مرۍ به پرې کړي. د څاروي 4 رګونه پرې کول دا پکار دي، یو د سا رګ دی او یو د خوراک رګ دی او 2 د جان د وینې 2 غټ رګونه دي، نو دا پرې کول پکار دي. په دې کې کو نیم پرې شو نیم پاتې شو دغه څاروی حلال نه دی، یا لږ پرې شو زیات پاتې شو بیا هم څاروی حلال نه دی، کو ډېر پرې شو یو پاتې شو نو بیا دغه څاروی څه دی؟ حلال دی، ذبحه یې شوې ده. دارنګې قصاب لا د حلالې په بدله کې یا د څاروي د ټک ټوک کولو په بدله کې د قربانۍ غوښه او دغه رنګ سرمن نشي ورکولی، د دې نه علاوه نورې پیسې به ورله ورکړي. د قربانۍ چې کله ته ذبحه کوي نو سنت طریقه دا ده چې دا دعا ووایي بسم الله الله اکبر انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله الله اکبر. بس څاروی حلال کا، او چې کله څاروی دې حلال کو د هغې نفس دا دعا ویل سنت طریقه ده اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام. الله دا قرباني زمانه قبول کا څنګه چې د نبی عليه الصلاه والسلام نه قبول کړي وا او څنګه چې د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه قبول کړي وا. الله دا قرباني زمانه قبول کا. عربی الفاظ دې زده کړو ډېره ښه ده، خو دغه نه درته په پښتو کې وایي الله دا قرباني رانه قبوله کا. چې کله قرباني وشوله بیا د قربانۍ د څاروي غوښه، نو که په کم څاروي کې ډېر کسان حصه دار و ګڼ کسان نو اول به غوښه تلی
غوښه به د ټول نه خامخا وباسئ دې دپاره چې د تمامو شرکاو حصې بالکل برابر شي کمې زیاتې پکې را نه شي اول به حصې د ټول نه وباسئ بیا یو تن ته ووایي ته اخوا مخکې دا د چا او دا د چا او دا د چا خو ړومبې پکې ټول کوئ چې کله د غوښه په حصه کې ورسېده نو بیا به دا خپله حصه 3 حصې کې دا خپله غوښه به 3 حصې کې یوه حصه د خپل اهل و عیال دپاره کېده او دویمه حصه چې ده دا فقیرانو ته ورکه غریبانانو ته او دریمه حصه خپلو خپلوانو ته ورکه دا مستحب طریقه ده خو که یو سړی عیالدار دی او کور یې ډېر دی هغې ته په کال کې چېرته غوښه نه میلاویږي نو که ټوله غوښه د ځان له کېښوده جایز دی خو مستحب طریقه دا ده چې په 3 حصو کې تقسیم کړی شي د قربانۍ غوښه نو په دغه طریقه باندې بیا د خپلې غوښې تقسیم وکړي ځان له به دې پرېږدي خپلو خپلوانو له به ورکړي مسکینانو له به ورکړي ها که کچه غوښه ورکړی او که پخه غوښه ورکړی که غوښه دې پخه کړه او داسې کچه دې ورنه کړه غوښه دې پخه کړه نو هغې له مسکینان راټول کړه هغه پرې وخوروه ښه د قربانۍ غوښه دا غیر مسلم له هم ته ورکولی شي یو سړی مسلمان نه دی په ګاونډ کې د هندو پاتې کېږي بل کافر پاتې کېږي هغه د قربانۍ غوښه ته ورکولی شي کو قرباني دی په صحیح نیت کړي وو نیت ته خالص وو په دې دوران کې د پکور کې یا خیرات جوړ شو یا واده جوړ شو نو دا غوښه په هغې کې هم پخولی شي خو شرط دا دی چې قرباني دی د هغې په نیت نه کړي ښه د قرباني نیت دی صحیح وو دارنګې بیا د قربانۍ د څاروي سرمن چې ده نو په خپل استعمال کې راوستی شي خو که دا د خرڅ کړه که نه نو د دې حکم بیا په شانتې د زکات دی دا پیسې بیا ته په خپله نشي استعمالولی دا پیسې به بیا مسکین ته فقیر ته غریب ته ورکولی شي دارنګې هغې مدرسو ته هم ورکولی شي چې کومه مدرسه کې طالبان پاتې کېږي چې هغې دا پیسې د هغې په لنګر کې ولګوي بلکې دغه بهتر مصرف دی چې مدرسو ته ورکړی شي دارنګې د قربانۍ د څاروي پړې او تیر سرې دا هم صدقه کول مستحب دي چې یو غریب ته یې ورکړي او که خرڅ دې کړو نو د هغې قیمت په صدقه کې او که ځان ته دې پرېښودو نو بیا هم بهتر دا دی چې د هغې مناسب پیسې ته په صدقه کې ورکړي دا د قربانۍ متعلق یو څو اهمې مسلې وي دا مې درته بیان کړې